او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له الله تبارک و تعالی داسیو علم داسیو په ورکړی و چې د راتلونکي وخت د فتنو تذکره د هغې نشاندهي او هغې نه به ځان څنګه ساتي، نو د هغې تذکرې موږ ته کړي دي. په مخکې هفته کې 2 فتنو تذکره شوې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو حدیث نه معلومیږي وی فتنو کې به یو داسې فتنه وي چې خلک به شراب سکي او هغې ته به د حرمت والا شراب نه وي، نوم به والا بدل کی او په دې باندې باقاعده فتوی موجودې دي، داسې خلکو پې ورکړي دي وی شراب وي نه، دا په هغه شراب او د هغه شرابو زمره کې نه راځي، وي دا خو یو جوس دی، د جوس لیبل یې پې لګولی دی، نو شراب سکي او د حرمت خبرې نه کوي، وي خیر دی وي دا د حلت طرف ته ځي. خلک به سودخوري کوي، سودخواره به وي او هغې له به د تجارت یو نوم ورکړي چې څنګه نن سبا په دې بینکونو کې روان دي. وی د دې نه بغیر خو معاشي حالت نشي ټیک کېدی. که زما ملک قرضه اخلي نو هغه په سود باندې اخلي، ټول نظام دی په سود ولې چلی. حالانکې علما کرام ناست هغې ورته ووایي چې د سود نه بغیر هم د دې یو نظام شته. مفتی تقي عثماني صاحب هغه په دې کې ډېر زیات مهارت دی، هغوی دی نه بغیر هم چلی، خو ملک نه هغې وایي چې نه، وی به د سود نه بغیر نظام نه چلی. بل یو روایت کې راځي وی داسې خلک دي وی چې رشوت به اخلي او یا چې څوک ورکوي نو دا رشوت به هدیه سمجي، هغوی به وایي چې دا خو یو هدیه او تحفه ده. رشوت به هم واخلي او رشوت به بل سړي له ورکوي هم، خو چې کم سړی علي کار به هم د رشوت وي غلط کار، هغه وایي دا خو ماته یو هدیه یو تحفه ملو شوې ده، او هغه به ښه ښایسته په حلال مال کې هغه ځان سره شامله کړي، هغه به وخوري. او وایي روایت کې دا هم راځي میاسر ورته ویلی کېږي، وی خلک به دې حده پورې شي، د دې مطلب به دا و چې پخوا به خلکو په سورلو باندې د ریخمو یو کپړه کېښوه، نو هغه سورلی په هغې باندې به دې اطمینان سره ناستو، نو وی خلک به دې حده پورې وغورځېږي، په فتنو کې به مبتلا شي. دا هم د فتنو یو علامت دی چې په میاسرو باندې به ناست وي، هغه به د مسجدونو مخې ته کوزېږي. نن سبا مثال د هغې چې اخیستلی کېږي نو موټر دی، ګاډي دی، اعلی اعلی ګاډي دي، هغې کې جومات ته راځي، هغې کې مونځ کوي، د هغې ګدی د هغه میاسر مثال له ګرځېږي. دا هم د علامات فتنو کې د یو لویه فتنه ده. او په روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عجیبه خبره کوي، وی ښځې به یې ښځې وی کپړې به اچولې وي د نیش برابر به وي، او وی سړي به هم ځان طرف ته مایله کوي. دا لباس د انسان یو زینت دی، او د انسان داسې زینت چې الله دله کم د دې نه لاندې وجود ورکړی دی، چمړی ورکړی دی، که هغه د سړي ده او که د هغه ښځې ده، نو دا لباس دې ته ویلی کېږي چې ستا پې هغه پټوي. او الله تبارک و تعالی بعضې رشتې داسې ګرځولي چې د هغې نه علاوه دا چاته نشي ښکاره کولی. نو ښځې النساء حبائل الشیطان، دا ښځې چې دي دا د شیطان باسوري ده، د شیطان باجی دي. نو په هغې کې دا راځي چې دا ښځې لباس داسې واچي چې سړي هغه طرف ته مایله کېږي. نو یو فتنه لویه دا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی کپړې به اچولي وي خو نیش برابر به وي، او وی رؤوسهن کاسنمة البخت المائله، سرونه به یې داسې وي چې د اوښانو د کوهان، عرب کې به خاص اوښان داسې چې غټ غټ کوبونه به وي، نو هغه به یو طرف ته مایله شوي وو، نو د ښځو سرونه هغه منځ کې اوچت کړي وو، یو طرف ته مایله کړي. د مایل نه مراد دا چې خلکو څوک تلاړ چې تیر شي هم ګوري، دی بیا هم د میلان په نظر هغه پسې ګوري چېرې دا سړی خو به ماته مایله شي، او هغې له بیا د ګناه دعوتونه ورکوي. نو د انسان نفاست هم په دې کې دی. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، وی نور قومونه به د مسلمانانو خلاف راجم شي، او د مسلمانانو خلاف به داسې راجمه شي چې څنګه خلک د رستاخوان ته ناستې ډوډۍ خوري، یو سړي ته آواز وکړي چې راځه موږ سره روټۍ وخوره، بل ته آواز وکړي راځه ډوډۍ وخوره. نو دا اغیار نور چې کم د یهودو قومونه دي، نو دوی به د مسلمان خلاف داسې یو بل ته آواز کړي راځه راځه. صحابه عرض کړي د الله رسول ولې مسلمانان به لږ پاتې شي؟ وی نه لږ به پاتې نه شي، په مسلمانانو کې به کمزوري راشي.
کم مسلمانانو کې به بزدلی راشي، ضعف به راشي. صحابه ګوره تکړه خلکو، د نبی په هغه صحبت کې پاتې شو، هغې د کمزوري او دا ضعف نه پیژندوي. الله رسول وی کمزوري ضعف څه شی دی؟ یحب الدنیا و کراهیت الموت. وی د دنیا محبت به په دې باندې داسې را غالب شي چې دې سګوري هر څه دنیا ده، هر څه دنیا ده. او کراهیت الموت وی مرګ نه به دې یره کوي. مرګ نه یره کول مطلب د الله د ملاقات نه یره کول. د مسلمان شان خدا دی چې د هر وخت مرګ ته تیاری دا فکر کوي چې هر کدی وخت کې مال مرګ راغو دا خو زما د لپاره خوش قسمتي ده. صحابه کرامو به یو بل مبارکي ورکول چې داسې حالت نزا کې به وکړو چې دا سړی مونږ نه جدا کیږي. ورته وی ته خو زی الله سره د ملاقات کیږي. د الله رسول زموږ په نورو صحابه باندې سلام وایا. د یو صحابي بارک راځي په یو جنگ کې هغه صحابي आवाज پاتې شه، نور صحابه کرام مرګري ور سره دي لري دي. نو سلور بهادر هغه کسان چې هغه په وجود باندې هغه اصلي ارسور سره برابرو او بهادر مو ده نو د هغه طرف ته منډه کوي. شاته نه ولا مرګري आवाज کې لګ انتظار وکا لا مورزه وی دا تکړه خلک دی وی دی لنږدې مورزه او ورته وی صبر وک نور مرګري راشي ورتي وی قسم ولا ورکو چې نږدې را نشي. وی تاسو زما او د الله د ملاقات منس کې حایله جوړیږي. دا خو زما د شهادت یو ذریعہ ده. کدا سلور دی ورزم سخو پکې مردار کم او سبا ما شهید کې الله سره ملاقات وکم. دا د ایمانی جذبه وا. دا د صحابه کرامو د ایمان هغه یو قوت چې کم هغه مونږ ته مخې ته پروت دی. د فتنې په دور کې به مونږ سکو د دې پیلنې حکم داده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تلزمهم جماعت المسلمین و امامهم. وی پتا سو باندې لازم ده چې تاسو د مسلمانانو جماعت را اونیسئ او د اغي ائمه را اونیسئ. چې کم د مسلمانانو جماعت ته په هغه کې ځان را شامل کړي او هغه تاسو را اونیسئ. چې کم ځای کې مسلمانان زیات وي او مسلمانان اکثریت څه کوي نو صحابه عرض کوي د الله رسول دا خو هغه وخت کې کار دی چې کم ټیم کې مسلمانانو جماعت وي او که جماعت نه بیا بس کو. صحابه ګوره داسې سوال نه کړی دي چې هغه زمونږ دی وخت سره هغه مناسبت ساتي. نو بیا د الله رسول څه فرمایي دویم حکم ورته سوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که چرته د مسلمانانو جماعت نوي نو تاسو خپل کور کې ټاټونه راونیسي. ټاټ نه مثال مونږ باندې سبا د قالین واخلو کارپیټ بوالو چې کارپیټ سړی وا چیر ټیم خو نو چتی کنه مطلب ته په خپل کور باندې کې نستا ایمان به محفوظ وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا پیشنګوئی ورکړی دا. د فتنو دویم حکم څه وی کچرتا جماعتونه په آپس کې یو بل سره لګیا دی غي جګړه کوي وی ته دي ته تماشم مکوا ګورم ورته وی اسنه وی داسې فتنو کې دی مبتلا دي چې هغه فتنو کې جنگ کې ور سره تم مبتلا نشي هغه تماشیم مکوا بس تماشګری م جوړېګا. بل حکم د فتنې څه دی په یو بل حدیث کې راځي وی کته رواني نو وی کینا وی کناستی نو سملا او وی کته رواني اغینه ودرېګا پاره مطلب چې هغه فتنو ته منځ دی کېګا چې ته اغي ته ورنږدې کې ورنشه په خپل زودره کولاړي اغي نه پارام کې نه کور ته ننوزا اغي ته ځان منځدې کوا کته غ فتنو ته ګوري اغي کې ځان مبتلا کول غواړي نو تو ورزا او کزان ته بچ کول غواړي ایمان محفوظ کول غواړي ته د اغي نه ځان رئیسار کا. بل یو غټ حکم څه شی د فتنې په یو حدیث کې راځي وستاسو په دې وخت کې بهترین مال چې کم دیغه بچیلې وی چیلې ځان لواخله او زیدی غرونو طرف ته وی کم خلق اغینه بستاو ضرورت هم پوره کیږي عبادت بم کوي وی چې سمره د خاری د دې طرفون لري غرونو کې دومره بستاسو ایمان الته کې محفوظ وي. د فتنو په دور کې اهم یو خبره ده چې کم جماعتونه غیر معتبري حق او باطل منس کې د دې پته نه لګي نو د اغینه ځان ساتل پکار دی. جماعتي کورنم په دې وخت کې پرېدا ځکه چې انسان ته پته نه لګي چې هدایت زما کم طرف ته دی او زما هغه نقصان کم طرف ته دی. په دې کې یو سلور علامتونه د دې زمانه داسې ذکر شوي دي وی چې په دې وخت کې وی خلق با وی فکر چې دی شروع کینو وی سحر او ماخام بد د فکر صرف او صرف دا وی چې کم داسې زمانه راځي هغه وی مال
که سحر وي او که ماښام یې که اوده کېږي د مال سوچ و فکر به کوي چې څومره مال مې ګټلی دی سحر به څومره ګټم سحر چې پاسي نن به څومره نور زیاتوم د سوچ و فکر به د مال وي. دویمه علامت ده چې انسان به خواهش پرست شي حلال حرام تمیز به پریږدي هغه به وایي حرام خواهش مې دی وي او چې په څه صورت باندې مې پوره شي حلال پکې چا راوستې ده. دریم نمبر ده چې د ده مخې ته څوک خبرې کوي نو دی به خپلې خبرې ته ترجیح ورکوي مطلب یو سړي ورته نصیحت وکړو ګوره مرګ دله شته غلط کار پرېږده آخرت ته به دې تګ وي الله له به ځې دوی مړه دا د رستو خبرې د دې سره به ګورو اول د دنیا دا کار را پوره کړو. زموږ په زمانه کې شته که نشته. څلورم د فتنو علامت چې دی وی هر یو انسان په خپل رای باندې فخر کوي او کبر به پې کوي ګمنډ به پې کوي چې د ده مخې ته څوک سل نصیحتونه مو کړي د قرآن او د حدیث حواله به م وله ورکړي هغه به وایي مړه دا دی هسې لګیا دا په قرآن او په حدیث کې نشته حالانکې په ژوند کې به یو ورځ هم چېرته قرآن او حدیث نه وي لوستلی نه به یې کتلی هغه خو د ده به هغه خپله رای د سړي صحیح رای به دی غورځوي او هغه غلطه رای به دی راوچتوي. نو به په دې زمانه کې وي چې کله وي دا څلور علامتونه راغه نو وي د دې شیزونو نه د فتنو نه ځان وساتئ د خپل کور ټاټ راونیسئ وي هغه ټاټ چې دی نو وي هغه ستا دپاره بهتر دی مطلب هسې فضول بار مه وځه په خپل کور کې کښېنه دا ستا د ایمان حفاظت دی. ګوره اختلاف په خپل رای باندې صحابو موږ ته یو ډېر لوی سبق پرېښی دی کله چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه معاویه صاحب په خپلو کې اختلاف راغو جنگ راغو لوی جنگ راغو نو صحابه مونږ ته مصداق کې خو څه صحابه کرام داسې وو چې هغه حضرت علي رضی الله تعالی عنه سره شو ولې ورسره کېده چې په دې حدیث باندې عمل کړو تلزم جماعت المسلمین و امامهم او څه کسان معاویه رضی الله تعالی عنه سره شو ولې چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه امام و په هغه وخت کې هغه مرسته وکړه هغې خپل یو اجتهادي هغه فکر کې لګیا و غلطي ورته نشي ویلی اجتهادي فکر دی د هغې او بیا بعضې صحابه داسې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه په خپل ځای باندې ناست دی هغه نه دی تلی نو هغه یو صحابي ته تپوس کې وي حضرت وي ولې نه ځي وي په کار دی حضرت علي رضی الله تعالی عنه سره شوی هغه په حقه باندې دی او ورته وی د الله رسول په دې حدیث باندې مې عمل وکړو وی کله چې تا ته پته نه لګي چې حق جماعت کم یو دی بل باطل جماعت کم یو دی وی د الله رسول فرمایي وی د خپل کور ټاټونه راونیسئ وی ما ته د حق او باطل په منځ کې هغه تمیز کول ګران وي ځکه زه دلته په آرام کېناستم او حالانکې د دې جنگ داسې جنگ نو چې یو بل پسې ښه که چېرته جنگ به هم شو باوجود د دې هغې به د یو بل کم یو به شهید شو د معاویه صاحب لښکر کې د علي صاحب لښکر به جنازې له راتلو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په لښکر کې به څوک شهید شو معاویه صاحب کسان به راتله د هغې جنازې له یو ځل دا جنگ شروع دی او قیصري روم خط رالیږي حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه ته وي ما ته پته لګېدلې ده وي چې ستا ورور حضرت علي تا سره ډېر زیاتې کړی دی او هغه د عثمان صاحب د قاتلانو بدله نه اخلي وي ته ورسره جنګ کې لګیا یې او وي که لښکر دی پکار د علي خلاف لښکر دله راولېږم ورته وی ای نصراني وی یاد ساته ګورې علي زما ورور دی او وی که چېرته تا خپل دا منحوس لښکر د علي صاحب خلاف وجنګولو وی د هغې نه به اولنی سپاهي معاویه وي چې هغه به ودرېږي او ستا دا سر به کټ کوي خپلو کې اختلاف هم دی خو هغه اختلاف د دین دپاره دی هغې کې ذاتي بغض په دې کې در سره شته دی نه ابو هريره رضی الله تعالی عنه د باره کې راځي وي دا هغه یو صحابي دی وي چې دا بس مدرسې سره یې کار و پړھنے پڑھانے والا معاویه صاحب به وی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه به وی مونځ به علي صاحب پسې کولو وی چې د خوراک درستخان روټۍ ټایم به را به معاویه صاحب سره به کېناستو صحابو ته تپوس وکړي هلته هم ځي دلته هم ځي وی کم ځای کې چې کم کار افضل هلته ځم وي هلته مونځ ښه کېږي مونځ له ځم دلته ډوډۍ خېدی له راځم نو مطلب د صحابو په منځ کې چې کم هغه امتیاز او دا کم دا هر څه د هغې ښه دي نو هغې مطلب دا چې د فتنو نه به ځان څنګه ساتي نو هغې موږ ته مخې ته ایښې ده هر سړی د په خپلو عیوبو باندې سوچ و فکر وکړي په خپل ځان باندې د فکر وکړي چې زه په څه قسمه عیوبو کې مبتلا یم دا دومره ډېر عیوب ما ته مخې ته راغه د زمانې
په هغه زمانه کې ما کې څه عیب دی چې زه سمیږم معاشره به سمیږي، خو چې زه خراب یم معاشره به زما نه جوړه ده. زه او ته چې راغونډ شو نو معاشره زموږ نه جوړېږي. خدا یاد ساتئ چې هر وخت تیار اوسئ، مرګ کلم راتلی شي. ګورئ د فتنې یو علامت دام دی چې د ځوانانو اچانک مرګونه به زیات شي، او چې زه په دې وخت کې الله لازم ما هیڅ تیارې نه کړې، الله ته وړاندې کېږم، زه به الله ته څه مخې ته کوم؟ الله ما څه روړي دي؟ ټول عمر مې په دې خوله دروغ ویلي، دا مې روړي دي، په دې سترګو مې بد نظري کړې، دا مې روړي دي. الله دا ژوند مې صرف دې مال له خاص او شپه ورځ مال دولت دنیا ډېره کا دنیا ښکته شوه، صرف دې له خود الله ته نیم رالیږلی، خو الله زه په دې کې مبتلا یم. دا به زه الله ته وایم، الله ته به زه دا وړاندې کوم. د خپل اعمالو محاسبه کوئ روزانه، خپل اعمال د شپې تلئ چې څنګه خپل مال دولت شمارې که نه، هر ټایم انخطې چې څومره زیاتې شوې څومره کمې شوې، اعمال ګټه، حلال مال ډېر زیات وګټه، خو په دې کې د اعمالو محاسبه هم کوه. ستا هر یو کار چې دی هغه عبادت دی. کار له روانې ولې یاره دې دپاره ځم چې دا زما یو ذمواري ده، دا په ما یو فرض دی چې خپل بچو له حلال رزق وګټم. دا ستا عبادت کې یو لمحه شمارلی کېږي. ته چې کله عبادت کې ولې عبادت کې چې الله رانه خوشحاله شي، لا به وتې نه نیت دې کړی دی الله د اجرونه هغه انبار ستا په هغه نام اعمال کې ولیکه. ته چې کله اعمال کې نو هغه بیا وتله، داسې وتله چې د ورځې مې څومره نیک اعمال کړي دي څومره مې بد کړي دي، نو هغه بد دې ورو ختموه. د ورځې یو بد ختموه، یو بد ختموه، اخره کې به دې ته راشي که نیکي دي نم وي خو چې بدي دې م نه وي. نیکي که نشي کولی خو بدي م مه کوه، نو ستا به اټومیټیکلی هغه نیکۍ طرف ته توجه کېږي. موږ پریشان یو، هر حالت کې پریشان یو. ولې پریشان یو؟ موږ په الله یقین پرېښی دی. موږ ته که چېرته مشکلات مخې ته راشي نو موږ د مشکلاتو دپاره واسطې ګورو، پریشانۍ ختمولو دپاره واسطه ګورو. یاره چې دا پریشاني به مې پلانې څنګه ختمه کړي، پلانې افسر ته به کښېنم هغه به څنګه، خو چې کوم ځای کې ستا پریشانی شروع شوه هلته تا سره الله ولاړ دی. که 100 قسمه نه 1000 قسمه ګناه دې کړي دي، الله نه دې اعراض کړی وي، مخ دې ترېنه اړولی وي، ته یو پیره خو رب ته آواز وکړه، د رب هغه ذات داسې ذات دی چې هغه تا نه کله مخ نه اړوي. ګورئ حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله اور کې غورځېږي، اور ورته ښکاري، ورته پته ده چې ما دې کې غورځوي، او داسې غرغنډور چې د هغې تماشې کولم ناممکنه وه. هغه ته پته وه چې ما په دې کې اچوي، او چې وای چولو نو هغه بروسه څه شی وه. که زه دې اور ته لاړم شم الله خو ما سره دی، یره به ولې نه پیدا؟ ځکه یو انسان اور ته غورځېږي، بشر دی، بشر کې دا یره پرته وي، خو هغه بروسه په الله ده چې په دې اور کې مې غورځوي او مې دې غورځوي، لس پیره مې دې وغورځوي. ان الله معنا، الله خو ما سره دی، الله مونږ ټولو سره دی. چې کله پریشانی راځي، کله در باندې غم راځي، نو لږ الله ته کښېنه، 2 رکعاته صلات حاجت کوه، لږ لاس اوچته ورته ګوره هغه پریشانی دې په خوشحالو بدلیږي او که نه بدلیږي. الله دې څنګه حامي و ناصر کېږي.